په ټانګ شهر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه روانه ده. په دې کې موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه ځوان سره ملاو چې په لاپته افراد یعنې په میسنګ پرسن یې ډېر کار کړی دی، ډېر مظلومان ورسره د سره رابطه کوي. نن به د علمزیب نه تپوس کوو چې څومره ډېټه ته راغونډه کړله او څومره کار دې په دغه څیز باندې وکړ. علمزیب صاحب راته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مین مطالباتو کې د لاپته افراد یعنې بېدرکه خلکو مین مطالبه وه دا انتهایی داسې خبره ده چې یو ډېر غیر انساني سلوک چې که چېرې به دا مځکه باندې کېږي یا په ټول نه غوټ ظلم چې کېږي د یو انسان بېدرکول دي چې ته بېدرکه کړې. هغه فیملیز چې چا کور شي څوک بېدرکه شي روزانه مریږي، چې څوک مړ شي هغه نه خو زړه په صبر شي خو چېرې قبر ته پاس کړي، خو چې څوک بېدرکه شي هغه فیملی روزانه مریږي. دا ډېرې مظلومې فیملیز دي او دا تر اوسه پورې تقریبا پښتون ژغورنې غورځنګ چې کلیکټ کړي دي نو دا ته 3500 پورې چې کوم دي د پښتنو مختلفو سیمو نه 3500 کسان دغه بېدرکه خلک د موږ سره لیست هم پراته دي چې مختلفو ایجنسیو سره هم شیر کړی هم دی او اوس دغه کیس دا هم نه ده، دا به اوس انټرنیشنل سطح باندې هم لړاو کول غواړو موږ چې لاړ شو موږ دغه نه پوښتنه وکړو چې دغه د ولې بېدرکه کړي دي او داسې خو بېشماره هم نور دي چې هغه خو په تقریبا په 100,000 نه هم داسې پاسه به وي چې بېدرکه یې کړل او بیا مړه کړل کور ته یې راوړل ایکسټرا جوډیشل کیلینګ یې وکړو. دغه کیس به هم موږ دغه ولورو. دا ډېر مظلومه خلک دي او بس دا ژغورنې غورځنګ تقریبا چې اوس کومه ډېټه ده کلیکټ کړې هم ده هم ډېر داسې ځایونه هم دي چې هغه ته اوس ورتګ یا ضرورت. علمزیب صاحب دا راته ووایه چې تاسو خو په ډېر زیات کار وکړم د کوم وخت نه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تحریک راپورته شوی دی تر اوسه پورې تاسو سره ډېټه څومره ده؟ آیا تاسو سره ریاستي ادارې څه داسې کنټیکټ شوي دي او خبرو کې نستلو ته یې تاسو ته ویلي دي او څومره کسان راخوشي شوي دي دغه باره کې راته خپله موږ چې لیست جوړ کړی وو بیا موږ د مختلفو ادارو سره شیر کړو انټیلیجنس ادارو سره مونږ اکشن استای ور سره وشم د دوی سره دا قاتلان خو دي اغواکار دي خو دغه پښتنو په سر باندې پښتنو د پاره دا مورکې چې دا نن جاړي دغه پاره چې چلو دغه ته څه امید ملاو شي مونږ دوی سره کې هم ناستو لیسټونه مو ورسره شیر کړي دي تقریبا تر 1,000 کسان چې کم دي کورونه ته واپس راغلي هم دي خو اوس هم ډېر بېدرکه خلک داسې شته دی چې شته ده او بیا داسې ده چې دا کیل یې ختم کړی هم نه دی دا اوس هم دا جاری دی هره ورځ خلک اوچت کوي او بیا بېدرکه کوي بیا په دا کې داسې ده چې بزنس یې جوړ کړی دی دغه نه پیسې ګټې لګیا ده نور دا چې مونږ مختلفو ایجنسیو سره شیر کړی دی مونږ ته بریفینګ را کړی دی مونږ یې بللی یو مونږ ته چې دا د کومه کارګردي کړې ده هغې شو کولې کوشش یې هم کړی دی مونږ ته چې یاره مونږ دغه چار وکړله مونږ دا ورته وایو چې تا غیر انساني کار کړی دی دغه ته تا فرض دی چې دغه هر شی واپس راولي دغه خلک پرېږدي که عدالت یې نشي پیش کولی عدالت باندې تا تور نشي ثابتولی نور پرېږده که نه او دغه چې بیا د دغې خلک یا مرګ یا دغې نه ګټه کون که دا پیسو دغې نه اخیسته دا خو یا هم چې غوټ جرم دی. علمزیب صاحب دا راته ووایي تاسو سره به اکثره خلک رابطه کوي په دا کې به ډېر مسلمان خلک تاسو سره ملویږي هغې دپاره دا څه احساسات لري هغه څه وایي څه امید تاسو نه لري؟ زه خو خپل دا ووایم چې تر اوسه څومره عمر زما دی ډېرې کهانې ما اورېدلې دي خو زه دا وایم چې که چېرې مظلوم په د دنیا باندې په ټوله زیات مظلوم دي نور دا مظلوم دغه داسې مرکې دي دغه خندانونه دي چې چا نه څوک بېدرکه شوي. علمزیب صاحب تاسو چې د کوم کار کوي د میسنګ پرسن باره کې ډېر په دلچسپي سره تاسو روان یې آیا تاسو به دغه کوشش یا دغه مبارزه به همدغسې جاري وساتئ؟ بېشکه دا خو بس مونږ ته د ژوند بیا مقصد میلاو شوی دی او دا مقصد زه کله هم بېلول نه غواړم او انشاءالله چې تر څو پره په مونږ کې سیا وي د پښتون ژغورنې غورځنګ هر غړی هر پښتون دغه به دا مبارزه کوي که زه نه وم بل به یې کوي چې دا خاوره نه وم خو چې دا خاوره یک ور زه ژوندی وم انشاءالله تر اخره پورې به اخره تپوس به کوو د پښتون ژغورنې غورځنګ راپاڅېدلی دی آیا تاسو څه ګڼئ چې د دې سره پښتانه راویښ شول پښتونو خپل حق غوښتل زده کړل دا به نور تاسو سره څومره خلک د مظلومان خلک راپاسي څه امیدونه لرئ؟ زه خو دا وایم چې ګوره دغې معاشرې ستایو مونږ څه داسې نه وو چې له د بل ځای نه راغلي وو دغې معاشرې دغې خاورې بچیان یو مونږ لیدلي وو چې مخکې څه حالات وو او تر اوس څه حالات دي اوس خو مظلوم داسې دی چې مظلوم یې بالکل ورغلی دی ته غاړه ته لاسونه ور اچولي دي بیا په ګریبان رانیولی دی دا تبدیلي چې کومه د پښتون ژغورنې غورځنګ د برکته دی او دا زه ډېر خوشایند ګڼم دا چې مخکې به د پښتنو دپاره د اصلي ازادي چې کومه ده د دغې سبب به ګرځي. علمزیب صاحب ډېره مننه شکریه. ډېره مننه شکریه.